درود دی نو ما لیکلي فتح الرحمن کې الهام الرحمن کې چې هغه ته درود تاج وایي. په دې پاسرو کې راغلی دی او په هغه کې دا الفاظ دي چې دافع الوباء والقحط والبرز والآلام. او بریلی دی وایي چې ده ته په کهول کې د مصیبتونې او دارنګې د قحطونې او د مرضونو او د دردونې. د دې باره کې د ګوګوهي رحمت الله علیه نه فتاوا رشیدیه کې تپوس او بیا جواب دی. وایي درود تاج عوامو ته ښودل هغوی ته زار قاتل سپارل دي. ځکه ډېر خلک په عقیده د هغې خرابېږي نو دا به نه کوي. نو دارنګې په فتاوا عزیزیه کې دي چې په دې کې کلمې شرکیه دي او دې کې عقیده د عوامو خرابېږي نو دا به فتاوا رشیدیه عزیز الفتاوا وایي چې نه به وی او رشیدیه وایي دا زار قاتل عوامو ته سپارل دي. دارنګې نور علماو په دې رد کړی او رستم شیخ حسن الکلام کې ویلي چې کوم الفاظ چې هغه منقول نه وي لکه د درود تاج او ځینې د عوام لکي درود ورته وایي او ځینې ورته صلات علیک یا رسول الله وایي نو دا ممنوع دي. ځکه دا تاسو ته موږ په راینا کې ویلي چې په ذکر او اذکار کې به توقیف وي چې کوم په شریعت کې نه راغلي هغه به نه استعمالی. یقینا الله او ملائک د دې درودونه رالیږي په نبي علیه السلام. ای ایماندار